وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ملګري دا سوال دا چې د اختر د مانځه نه پس یو بل ته مبارکي ورکول داسې الفاظ چې یعنې اختر دې مبارک شه، دې کې څه معنا شته دی که نه؟ جواب دا دی چې د صحابه کرامو نه دا خبر رانقل ده چې هغوی یو بل ته مبارکي ورکوله د اختر، او تقبل الله منا ومنکم به یې ویل چې الله دې ستا نه زموږ نه ستاسو نه قبول. جبیر بن نفیر رحمه الله روایت کوي چې كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا التقوا يوم العيد، صحابه کرام به چې کله د یو بل سره میلاو شو په ورځ د اختر باندې یقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنک. حافظ ابن حجر وایي چې اسناده حسن، یو بل ته هغوی دا وایي چې تقبل الله منا ومنک. امام احمد رحمه الله فرمایي چې باک نه کوي چې سړی بل سړي ته اختر په ورځ وایي تقبل الله منا ومنک. ابن قدامه ترې نقل کړي المغني کې. شیخ الاسلام تیمیه تپوس شو الفتاوی الکبرا کې چې آیا مبارکي ورکول په اختر کې او د خلکو په جبو چې کوم الفاظ جاری کېږي عیدکم مبارک چې اختر دې ستا مبارک شي او داسې دې مشابه الفاظ، آیا دې په شریعت کې څه اصل شته او که نشته؟ او کله چې دې اصل په شریعت کې وي نو څه الفاظ ویل پکار دي؟ جواب به ورکړو چې مبارکي د اختر په ورځ باندې چې یو بل ته کله چې میلاو شي د مانځه د اختر نه پس تقبل الله منا ومنکم، او یا وحاله الله علیک، الله د باندې بیا هم د اختر راولي داسې نور الفاظ. نو دا د یوې ډلې صحابهو نه نقل دي چې هغوی به دا کار کوو، دې کې اجازت یې ورکړی دی. امامانو په دې کې اجازت ورکړی لکه امام احمد او نور. لیکن امام احمد بن حنبل صاحب دومره ویل دي احتیاطاً چې زه شروع چاته نه کوم، که چېرته چا شروع کړه جواب وله ورکوم. وایي ځکه چې د سلام یا د پیشکشۍ جواب چې کوم دی دا واجب دی. ابتدا د مبارکۍ چې کومه ده نو دې کې څه خاص وایي داسې سنت ماته نه دي معلوم چې په هغې باندې امر شوی او نه د دې نه څه منع شوي. مطلب صحابانو رانقل دی هغه جدا خبره ده، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم خاص بیا په دې باره کې ماته څه معلومات نشته او نه ترې منع راغلې ده او نه امر شته. نو چا چې وکړو نو هم د هغه مقتدا مشران شته دی چې هغې پسې اقتدا دی کوي، او که چا پرېښود نو هم د هغه دپاره اقتدا شته دی. داسې خلک شته چې هغوی نه دي کړی څه لازمه نه ده. والله اعلم. دا شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله جواب و. شیخ ابن عثیمین رحمه الله نه تپوس شو چې مبارکي ورکول د اختر دا څنګه دی او د دې څه خاص الفاظ شته که نه؟ نو هغه جواب ورکړو چې مبارکي د اختر جایز ده او د هغې څه خاص الفاظ نشته، بلکې خلکو په عادت کې چې کوم راغلي دغه جایز دي تر څو پورې چې د ګناه الفاظ نه. داسې فرمایل دي مبارکي ورکول بس په اختر سره دا د بعض صحابانو رانقل دي، او که بالفرض د هغوی نه رانقل هم نه وی نو دا اوس د عام عاداتو نه دا ګرځېدلي دي، د رواج نه چې خلکو د هغې عادت اخیستی دی یو بل ته مبارکي ورکوي د اختر په راتلو باندې او د روژې او د قیام تهجد په پوره کېدو باندې. شیخ ابن عثیمین نه دې تپوس شوی چې د لاس میلاوهل دارنګې غاړه میلاوهل مبارکي ورکول د اختر د مانځه پسې د دې څه حکم دی؟ نه جواب ورکړو چې دا څیزونه دي کې څه باک نشته، ځکه چې خلک دا په طریقه د عبادت باندې نه کوي، الله ته په تقرب باندې داسې په طریقه د عادت او د اکرام او د احترام کوي چې یو بل سره خلک یو بل عزت کوي، تر څو چې دا داسې عادت دی چې شریعت په منې سره نه دی راغلی، دې نه منع نه ده کړې د دې عادت نه او د دې رواج نه. نو اصل به دې کې الاباحة جواز دی چې دا جایز دي. مجموع فتاوی ابن عثیمین. والله اعلم.